ابراهیم علیه السلام باندې غټ غټ مشکلات راغلي دي، امتحانات راغلي دي. یو مشکل پکې داو، امتحان پکې داو چې نمرود په اور کې ورچو. دغه وخت کې فرشتې رالی وی حکم راته وکړه چې موږ ستا امداد وکړو. ابراهیم علیه السلام ورته دا نه وی چې تاسو نه زه امداد غواړم. زمونږ د قرآن پاک صرف یو آیت مبارک، هغه هم د آیت ایسه یې ویلې ده. ابراهیم علیه السلام فرمایي تاسو نه امداد نه غواړم، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله بهترین کافی او زما د پاره کارساز دی. یعنی زه د الله نه امداد غواړم. حسبنا الله ونعم الوکیل یې وې صرف یو ځل ویلو سره الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام د پاره د نمرود هغه اور ګلو ګلزار کو، د ګلونو یو باغیچه ته جوړه کړه ورته. رستو ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس کوي ستا دا ستړی ژوند چې مونږ ګورو نو مونږ حیران یو چې تا ته چرته په ژوند کې آرام او راحت هم ملو شوی دی که نه ټول عمر دغه شان په تکلیف. ابراهیم علیه السلام فرمایي یو وخت داسې و چې هغې کې ما ته ډېر سکون او آرام و. تپوس ته کوي هغه کم وخت وي، کم وخت چې 40 شپې ورځې مې د نمرود په اور کې تیرې کړي دي، هغه ډېرې د سکون او ډېرې آرامده شپې ورځې وي، د دې نه زیات آرامده زندگی ما ته نه ده ملو شوی. نه دې نه معلومه شوه دا د قرآن یو آیت دی چې 40 شپې ورځې په هغې باندې آرامده او په سکون تیریږي او د ازغو او د اور د لمبو منځ ورته ګلو ګلزار او د جنت باغیچه جوړه شوې ده. دا د یو آیت برکت دی، تا سره ټول قرآن پاک دی ته چې قرآن پاک ځان پورې جوخ کی چې تا ته به څونه آرام ملاویږي، ستا زندگی به څونه د خوشحالو جوړیږي. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।